بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، د لګښتونو سنجونې یا د مصارف سنجش مضمون 40 درس ته راغلاست. موږ د لګښتونو سنجونې دویم کتاب 15 فصله ختم شو. اوس راځو شپږم فصل ته چې شپږم څپرکی یا شپږم فصل موږ بودیجه جوړول دي. چې بودیجه څه ډول دی، څه ډول جوړیږي او همدارنګه د بودیجې کوم ډولونه موږ بحث پې کوو. موږ د خرڅلاو بودیجه په څه ډول جوړولی شو، د پروډکشن بجټ یا د تولید بودیجه، همدارنګه نور د خامو موادو دپاره او د مستقیمو خامو موادو د کارګر، همدارنګه نورې بودیجې د اوورهیډ کاست د سربار لګښتونو. د دې ټولو مصارفو دپاره موږ بودیجه په څه ډول جوړوو، څه ډول دا تنظیموو تر څو د دونه یو جامع بودیجه یا ماسټر بجټ جوړه شي. نو دلته موږ د بودیجې چې په تیر درس کې موږ تاسو بحث پې وکړه، د دې فصل هغه اوورویو دا ده چې موږ په دې فصل کې کومه بودیجه جوړو. نو دلته اول سیلز بجټ جوړو. سیلز بجټ کې بیا وروسته پروډکشن بجټ دی، ځکه سیلز بجټ د یو محدودیت په سترګه چې ورته وګورو چې موږ په محدودیتونو بحث وکړو په تیر فصل کې. همدارنګه اینډینګ انوینټري بجټ دی، مانوفیکچرینګ اوورهیډ بجټ دی، ډایرکټ لیبر بجټ دی، د کارګر د مزد هغه بودیجه، همدارنګه د اوورهیډ د سربار لګښتونو بودیجه، ډایرکټ مټیریال بجټ د خامو موادو دپاره بودیجه، او همدارنګه نور یې بالاخره کش بجټ یا نقدي بودیجه. او د دونه وروسته موږ ماستر بودیجه، چې ماستر بودیجه کې دا ټول بودیجه یو ځای کېږي، شاملېږي، چې هلته بیا بجټډ بالانس شیټ او بجټډ انکم سټیټمنټ یا پروجیکټډ انکم سټیټمنټ یا پیش بینی شوی یا بودیجه شوی انکم سټیټمنټ او بالانس شیټ موږ لرو. همدارنګه د دور ترڅنګ د سیلینګ اډمنسټریټیو بجټ یا د خرڅلاو اداري بودیجه دا هم موږ ترتیبوو. موږ په دې فصل کې لکه څرنګه چې په 15م فصل کې تاسو په مسایلو باندې بحث وکړه او د علمي اړخه بودیجې باندې، د بودیجې په تعریفونو باندې، د بودیجې په اساساتو باندې بحث وکړه. نو ځینې اکثره وخت بودیجه د ځینې محدودیتونو د ننګونو سره مخ ده، چې د دې محدودیتونو په نظر کې نیولو سره بودیجه باید څه ډول جوړه شي، څه ډول تنظیم شي. که موږ د خرڅلاو بودیجه موږ د محدودیت په سترګه ورته وګورو، دته بیا لومړیتوب ورکړو. موږ د خرڅلاو د بودیجې نه شروع کوو. موږ چې د خرڅلاو بودیجه ترتیب کړه، د دې په رڼا کې بیا نورې بودیجې، د تولید بودیجه، همدارنګه نور د تولید د عواملو بودیجه، دا ټولې بودیجې ترتیب کولی شو. نظر هغه د خرڅلاو، هغه د ادارې پالیسۍ ته چې څومره کوي باید د راتلونکي کال دپاره یا راتلونکي مالي دورې دپاره څومره خرڅلاو ولري. نو د دې خرڅلاو د بودیجې په رڼا کې موږ نورې بودیجې موږ ترتیبولی شو. موږ خرڅلاو دپاره څومره موادو ته اړتیا لرو، څومره کارګر ته، څو ساعته کار ته، همدارنګه نور مصارف نورو دپاره بودیجه چې جوړوو، موږ بیا د خرڅلاو بودیجې په رڼا کې نورې بودیجې ترتیبوو. نو دا ټولې بودیجې د عملیاتي بودیجې څنګه تاسو عملیاتي بودیجه په تیر فصل کې بحث پې وکړه، چې هماغه عادي بودیجه ورځنیو چارو دپاره چې اداره یا بزنس بودیجه د خپله جوړوي، بودیجه ترتیبوي. نو دا عملیاتي بودیجه مختلفې برخې لري، چې همدغه برخې بیا هم یادونه کوم، د خرڅلاو بودیجه یا د هماغه عوایدو برخه، چې د خرڅلاو بودیجه ده د عوایدو برخه ده د بودیجې، چې دا ټولې بودیجې بیا البته را یوځای کېږي ماسټر بجټ په شکل، د جامع بودیجه په شکل. دا ټول بودیجې ټول اجزا یوځای کېږي، بیا جامع بودیجه د ادارې دپاره، د کاروبار دپاره هغه جوړېږي. د توکو د تولید بودیجه، د مستقیم لګښتونو بودیجه، د مستقیم مزد بودیجه، همدارنګه د سربار تولیدي لګښتونو بودیجه، هغه مستقیم سربار مصارف شي. همدارنګه اداري لګښتونو او خرڅلاو بودیجه، د پلورل شویو توکو د تمام شویو لګښتونو بودیجه، او همدارنګه نور د دورې په پای کې او سر کې د ګودام کې موجودۍ دپاره بودیجه، او نقدي بودیجه، د بودیجه شوی ګټې او تاوان حساب او بودیجه شوی بالانس شیټ. دا ټول انشاءالله په دې فصل کې بحث پې کوو. اول راځو د موږ د خرڅلاو بودیجه نه شروع کړو، چې د خرڅلاو بودیجه په څه ډول
ترتیب کیږي. سیلز بجټ څه ډول جوړیږي؟ نو څنګه د خرڅلاو بودیجه یا بجټ دا پیسو ښوونکی ده چې تمه کیږي دا بودیجه شوې اندازه خرڅلاو در واحد بودیجه شوي خرڅلاو د ضریب څخه لاسته راوړي د ضرب څخه. البته د خرڅلاو بودیجه کله چې موږ د راتلونکي دورې دپاره موږ خرڅلاو وړاندوینه کوو پیشبیني کوو چې راتلونکي کې به دونه واحده موږ اجناس خرڅ کړو. د دې اجناسو د فی واحد بیه چې ضرب د دې د اجناسو د مقدار څخه کو د دې په نتیجه کې هغه د خرڅلاو څخه ترلاسه شوې بودیجه ترلاسه کیږي. د دوه البته مجموعه. نو دا چې د عملیاتي بودیجې دپاره دا یو د شروع ټکی دی. نو د خرڅلاو بودیجه دا د خرڅلاو بودیجه چې کله تشکیلیږي دا نظر هغه د ملک عمومي اقتصادي وضعیت ته هغه ترتیب کیږي چې څه ډول عمومي اقتصادي وضعیت په څه ډول کې دی. د مثال په ډول انفلیشن ریټ څه ډول دی. همدارنګه نور د انفلیشن ریټ نه علاوه نور اقتصادي حالات اقتصادي شرایط په ملک کې څه ډول دي. د مصرف کوونکو د تقاضا ډول څه ډول دی په څه حالت کې ده د هغوی بیهیویر کنسیومر بیهیویر او همدارنګه نور د هغوی هغه علاقه او شوق د هغوی د اجناسو سره همدارنګه د موږ د مارکیټ وضعیت مارکیټ سیګمنټیشن چې په دې کې ډېر مهم رول لري. نو دا ټول د شرایطو ته په کتو بیا د خرڅلاو دپاره بودیجه هغه پیشبیني شوي ارقام وړاندې کیږي چې څومره اجناس باید موږ خرڅلاو ولرو د فی واحد بیه یې څومره کوي تعیین شي. نو دا ټول د بازار موندنې پلانونه ټول د سیالانو یا د رقیبانو غبرګونونه یا د رقیبانو هغه رقابت دا ټول باید په پام کې ونیول شي چې د خرڅلاو دپاره واحدات ټاکل کیږي. نو د موضوع د لا وضاحت دپاره موږ مثال په نظر کې نیسو عددي مثال. نو د خرڅلاو د بودیجې نه شروع کوو. مثال الفا شرکت د الف او جیم په نوم تولیدي توکي تولیدوي چې په 1899 کال کې د دواړو توکو د خرڅلاو لپاره په ترتیب سره 50,000 او 15,000 واحدونه اټکل شوي دي. یعنې دوه توکي د الفا شرکت دوه توکي تولیدوي. الفا شرکت چې یو الف جنس چې 50,000 واحده 50,000 او بل جیم جنس هغه څو 15,000 یونټه یا واحده هغه تولیدات خرڅلاو لري. واحدونه اټکل شوي د دغو توکو د هر واحد بیه په ترتیب سره 100 او 100 افغانۍ ده. یعنې د دو پرایس پر یونټ یې د دو څومره کې دی 100 او دا بل 100 هغه 100 دا یې د پرایس پر یونټ دی. دغه معلومات په نظر کې نیولو سره د دواړو د دې شرکت بودیجه ترتیب کوي. موږ وایو چې د دې د حاصل ضرب څخه د دو هغه بودیجه لاسته راځي. نو دا موږ محصولات لرو چې محصول همدارنګه د دوی د مقدار د تولید او بیه د محصول د فی واحد بیه او همدارنګه د فی واحد بیه پسې د موږ مقدار د محصول مقدار د محصول مقدار او دلته هغه مجموعي مبلغ. نو دلته محصول د موږ محصول څومره کې دی؟ د محصول د موږ الف او جیم دی. د محصول د فی واحد بیه د الف د پاره څومره کې ده 100 واحد او د جیم د پاره څومره کې ده هغه 100 واحد او مقدار څومره کې ده 15,000 او 15,000. مجموعي مبلغ د موږ څومره کېږي؟ نو دا څو شه 15 لکه یا 15,000 او دا 15,000 ضرب ده 100 9 لکه
نو مجموعه څومره کېږي 14 لکه زمونږ سیلز بجټ شو په دې شکل. دا ساده مثال. همدارنګه که چېرته موږ دا مثال ته نور پراختیا ورکړو، الف شرکت غواړي چې د الف توکي په راتلونکي کال کې 50,000 واحدونه وپلوري. د خرڅلاو دغه کچه د 1390 کال په 12 میاشتو کې مساوي ډول سره وشلې تر څو د شرکت د میاشتني خرڅلاو د کچې موخه معلومه شي. خو دا چې دغه توکی د فصل په بنسټ عرضه کېږي د کال لومړیو 3 فصلونو کې د خرڅلاو ښه و. مثلا په لومړیو 3 فصلونو کې د خرڅلاو په هر فصل کې 3.8 لوړ شوی. نو دلته که دې مثال ته موږ نور انکشاف ورکړو، دلته په دې شکل چې د راتلونکي کال دپاره په 2-3 فصلونو کې دلته د دوی د اجناسو تقاضا ښه ده، نسبتا دوی په دې مساویانه ډول تقسیموي، خو راتلونکي فصل کې د 3 لومړنیو فصلو کې 3.3% د تقاضا لوړوالی دی. تقاضا لوړوالی او په آخري فصل کې ویشلي دي. د شرکت تیرو تجربو په بنسټ په وروستي فصل کې تر 10% کچې پورې خرڅلاو راټیټ شوی. یعنې دا 3 لومړیو فصلو کې هغه 3.8% هغه د تقاضا لوړوالی دی. خو په آخري فصل کې 10% خرڅلاو څه شوی دی؟ هغه ټیټ شوی دی. دلته په اولو 3 فصلونو کې 3.3% هغه څه دی؟ هغه لوړ دی. خو راتلونکو فصلو کې هغه څه کېږي؟ کمیږي. نو موږ د دې بودیجې دپاره موږ په 15,000 واحده د الف توکی موږ 15,000 واحده موږ څه کړی؟ هغه 15,000 تقسیم کوو په فصلونو باندې، په 5 فصلونو باندې، په 4 فصلونو باندې. نو 15,000 تقسیم په 4 څو کېږي؟ 50,000 تقسیم په 4 یو 4 یو 4 2 4 8 5 4 شل 1250 البته 15,000 1250. نو 1250 د موږ په هر فصل کې د هغوی تقسیمات چې وکړو په هر فصل کې 1250 واحده باید موږ خرڅ راتلونکي دپاره پلان شوي. نو دا د راتلونکي دپاره چې دا خرڅلاو پلان شوی، دا خرڅلاو په راتلونکي اولو دا تقسیمات چې کوو مساویانه ډول په راتلونکي کال دپاره په اولو 3 فصلو کې هغه 3.3% د هغو لوړوالی دی. تقاضا ورته لوړه شوې د هغوی د خرڅلاو په دې موسمو کې هغه زیات شوی دی، دغه پیش بیني شوي دغه نه زیات شوی. او د راتلونکي آخري فصل دپاره بیا 10% خرڅلاو کم په نظر کې نیول شوی. نو د دې په اساس هغه د دې هر فصل دپاره موږ بودیجه جوړو. نو موږ اول د خرڅلاو په واحد څومره کوي؟ 15,000 زموږ د خرڅلاو واحدات دي. همدارنګه زموږ البته دلته د کال مجموعه همدارنګه لومړی فصل د بل فصل یعنې پسرلی، اوړی او ژمی، دریم فصل او 4م فصل. په دې فصلو کې دا تقسیمات چې موږ تقسیمات د موږ څه ډول دي؟ د 1390 کال دپاره په ټولو فصلو کې 1250 او 1250 او 1250. په دې شکل زموږ په 4 فصلو کې مساویانه ډول موږ خرڅلاو لرو. د دې د خرڅلاو دپاره چې موږ د دې 3 کالو دپاره موږ د زیاتوالي فیصدي زیاتوالی او کموالی موږ وړاندوینه شوی دی. دلته زیاتوالی او کموالی څومره کوي؟ زیاتوالی او کموالی په دې
مجموعي کې خو صفر څه تفاوت نشته، خو په دوی کلو کې په درې فاصلو کې څو فیصده 3.3 فیصده ضرب د څو 1250. نو دا تاسو کولی شئ چې دا د ماشین حساب په واسطه ضرب کړئ 3.3 فیصده ضرب د 1250. نو څو کېږي 42 واحد په دې فاصلو کې زیات شوی 42 او 42 او په دې بل کې 10% څنګه شوی دا کم شوی ده. نو د دې 10% موږ 10% د دوه چې پیدا کړو څو کېږي 1250 10% 125. نو 125 دلته خرڅلاو هغه کم شوی ده. نو موږ دلته هغه مجموعي د هر فصل خرڅلاو چې وښیو د تورم د نظره د زمانی تغییراتو له نظره خرڅلاو. نو زمانی ته دلته 1292 همدارنګه 1292 او دلته 1125. نو دا چې ضرب کو د فی واحد قیمت موږ څومره کوي د فی واحد بیه یا قیمت د فی واحد بیه یا قیمت دلته د موږ ټول سل افغانۍ ده سل او سل. نو دا تاسو ضرب کړئ دلته د ټولو مجموعه بیا د ټولو فصلونو دپاره هم بودیجه موږ ته لاسته راځي. دا ضرب تاسو ته د کورنۍ وظیفه پیس پرېږدم. دا ضرب کړئ دلته مجموعه دلته د ضرب حاصل یا هغه د سیلز بجټ یا د خرڅلاو بودیجه لاسته راځي. نو دا د خرڅلاو بودیجه راتلونکي کې به موږ ان شاء الله د تولید بودیجه باندې غږیږو. تر راتلونکي درس پورې په الله سپارم. د خدای په امان.